پی ټی آی نن په اسلام آباد کې خپل احتجاج مؤخر کړی دی، خپل احتجاج کینسل کړی دی. په څه وجه باندې پی ټی آی دا احتجاج کینسل کړی په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو، ځکه تاسو له معلومه ده چې عمران خان سره ملاقات بند شوي دي، د خپل وکیلانو، د خپل فیملیز، د خپل پارټي لیډرشپ ملاقات نه کیږي. نو په دې وجه باندې پی ټی آی لیډرشپ ویلو که چېرې زموږ ملاقات عمران خان سره په 15 تاریخ نن ورځ یادو لکه تر هغې ونه شو، نو موږ به احتجاج کوو په اسلام آباد ډي چوک کې. دا بیان د پی ټی آی لیډرشپ په 11 اکتوبر باندې جاری کړی، یعنې 4 ورځې ورکړي حکومت له چې 4 ورځو کې زموږ ملاقات عمران خان سره وکړو، که تاسو نه کو نو موږ به مطلب په اسلام آباد ډي چوک کې خپل احتجاج کوو جی. نو هغه ملاقات تر اوسه پورې نه دی شوی. نو په دې وجه باندې د پی ټی آی کارکنان، د عمران خان ډاکټران، د عمران خان وکیلان، د عمران خان د پارټۍ چې کوم لیډرشپ دی، ای په دې سسپنس کې دي چې آیا عمران خان بیمار دی یا څه بل څه وجه ده یا دی سایډ لاین کول غواړي. په څه وجه زموږ ملاقات عمران خان سره بندې شوي دي چې د دغې ملاقاتو په وجه باندې د عمران خان خویندو په اسلام آباد های کورټ کې درخواست هم ورکړو چې زموږ ملاقات ته عمران خان سره وکړلی شي. په اسلام آباد های کورټ ولوي چې دا ملاقات صرف عمران خان سره نه دی بندي، بلکې دا ټول اډیاله جیل کې چې څومره هم قیدیان دي د ټولو دپاره بندي دي، صرف کپتان دپاره نه دی بندي. اسلام آباد های کورټ ته په دې خبره باندې ځان خلاص کو. نو اوس دا احتجاج چې کوم دی انتهایی ضروري د پی ټی آی دپاره، د عمران خان دپاره. خو دا احتجاج په دې وجه باندې ملتوي شوی دی چې نن ورځ په اسلام آباد کې یو ډېر غټ ایونټ دی چې هغې ته د بهر ملکونو چې کم پرایم منسټرز دي یا غټ عهدیداران خلک دي، ای به پاکستان ته راځي، اسلام آباد ته راځي. نو دې یو ډېر غلط امپریشن غورځولو کیدی شي. په دې وجه باندې دغه احتجاج ملتوي شوي یا پی ټی آی په څه وجه باندې دا احتجاج ملتوي کړی هغوی له خپله وجه نه ده خولی. پی ټی آی له خپل پی ټی آی لیډرشپ له خپله وجه نه ده خولی. خو که چېرې پی ټی آی د خپل وطن خیال ساتي، نو حکومت له هم پکارو چې د پی ټی آی خبره منلې وه که نه، چې عمران خان سره ملاقات کړی چې زموږ په ملک کې دومره غټ یو سیمینار کېدو والا دی، یو غټ ایونټ ته چې نور ملکونو خلک راځي، نو راشه د عمران خان ملاقات وکړه د خپل لیډرشپ سره یا ډاکټر سره یا فیملی ممبر سره چې دا خبره رفع دفع شي که نه. نو حکومت هم نه غوښتل. خو بل طرف ته هم دا احتجاج ملتوي شوی دی، د ملک دپاره ښه خبره ده. خو چې په څه وجه باندې پی ټی آی کینسل کړی دی د دې راله علم نشته دی، ځکه پی ټی آی خپل موقف لا نه دی ښولی چې په دې وجه موږ دا احتجاج کینسلو. که چېرې دغه وجه وي چې د پاکستان امپریشن غلط پروزي، نو چې پی ټی آی یې خیال کوي نو حکومت یې ولې خیال نه کوي. بل دا خبره هم ایکسپیکټډ ده، ډېرو خبرونو هم دا ډېر چې کم دغه دي مطلب سیاست سره لرونکي خلک دي، سیاست والا خلک دي یا چې کم صحافیان دي سینیر، ای دا خبره کوي چې په 17-18 باندې کېدی شي آئیني ترامیم هم وکړلی شي. نو که 17-18 باندې وایي آئیني ترامیم وکړلی شو او بیا عمران خان ملیټري کورټ ته حواله کړلی شو، نو بیا به عمران خان شکل هم څوک ونه ویني. لکه دا هم یوه ډېره غټه خطره ده راتلونکي ټایم کې د پی ټی آی دپاره. نو ګورو به چې څه کېږي راتلونکي ټایم کې، آیا د پی ټی آی د عمران خان ملاقات کېږي خپل لیډرشپ سره که نه. ځکه الیمین ګنډاپور چې کله اسلام آباد جلسې نه، اسلام آباد احتجاج نه غایب شو، بیا واپس اسمبلی ته راغو، خپل تقریر وکړو، نو خلکو عمران خان له سترګې وي چې عمران خان به څه بیان جاری کوي. که چېرې عمران خان د الیمین ګنډاپور په فیور کې بیان جاری کړو، نو دې مطلب به دی چې مطلب څه ښې خبرې شوي دي د اسټابلیشمنټ ترمنځ او د پی ټی آی ترمنځ. او که چېرې عمران خان د الیمین ګنډاپور خلاف خبرې وکړي یا هغه پسې خبرې وکړي یا هغه له غوسه ظاهره کړه، نو بیا به دی چې الیمین ګنډاپور عمران خان سره یو قسم له مطلب د هغه چې کوم احتجاج کال ورکړی هغې نه دی مکمل کړی. نو دا اپډیټ خپله رای کمنټ کولی شئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.